الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. زما عزتمند الله تبارک وتعالى سورة اعراف کې د خپل نمونو تذکره کړل چې د الله تبارک وتعالى د لپاره بهترین ښکلي ښایسته نمونه دي او په دقه نمونه باندې تاسو الله تبارک وتعالى رابلی. او بیا امام بخاری رحمت الله علیه او دغه رنګ امام مسلم رحمت الله علیه حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نقل کړی دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هغه دا فرمایي چې یقینا د الله تبارک وتعالى د فار ننان مینمونه دي، نو چا چې دا یاد کړل نو دخل الجنه، د انسان به الله تبارک وتعالى جنت ته داخل کی. نو دې حدیث شریف کې خو یو الله تبارک وتعالى فضیلت ذکر کړی دی د الله جل شانه د نمونه چې هغه سړی یاد کړي نو الله تبارک وتعالى په دې باندې انسان جنت ته داخلي. په هغه ټولو نمونه کې اولنی نمبر نوم چې دی هغه د الله تبارک وتعالى هغې ته لفظ الله ویلی کېږي چې دا اسم ذاتي د رب العالمین دی. او دا نوم الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې ذکر کړی لکه دی لفظ الله کې صرف الف دی او الله لا اله الا هو. دغه رنګ دویم نمبر لفظ په دې بس لام دی نو لله ما فی السماوات و ما فی الارض، او بیا پکې هو دی نو الله لا اله الا هو. دا لفظ د رب العالمین دا اسم ذاتی دی او دا اصل کې ویلی کېږي معبود حق ته او دغه رنګ معبود حقیقي ته چې هغه رب العالمین دی د هغه بندګي کېدلی شي. بیا علما کرامو د دې لفظ الله یو څو خواص ذکر کړي چې کله انسان د دې ورد او وظیفه کوي الله تبارک وتعالى د انسان ته څه بهترین فضایل هغه ورکوي. نو په هغې کې بعضې لکه بکر موتو کې علامه یونس فالنفور رحمت الله علیهم د دې خواص ذکر کړي. هغه دا خبره ذکر کړي چې کوم انسان روزانه د لفظ الله ورد کوي 1000 پیرې، دی انسان ته الله جل شانه کمال یقین چې دی دا نصیب کوي. او دویم پکې دا خواص د لفظ الله ذکر کړي چې کله انسان د جمعې په ورځ باندې پاک ځان بالکل پاک یو دغه رنګ صفا شي او بیا جدا کینی یوازې ځای کې او د لفظ الله د هغې ورد وظیفه کوي الله جل شانه دته د مقصود اسانوي، خوا که هغه څومره مشکل ومي خو الله تبارک وتعالى ورته دا بالکل اسان کړي. دریم خواص او خاصیت د دې دا ذکر کړی چې کوم یو مریض یې هغه دا علاج نه ډاکتران بالکل عاجز شوي او هغو باندې ذهن په دې باندې کار نه کوي، نو کوم انسان چې دغه نوم د رب العالمین د لفظ الله دا په مخه باندې وی نو دی انسان ته الله تبارک وتعالى د دغه مریض نه څومره د باندې مرض راغلی د هغې نه الله تبارک وتعالى شفا دا نصیب کوي. خو په شرط دی باندې چې د موت د مرګ وخت چې دی دا نه رانږدې شي نو الله تبارک وتعالى د هر یو مرض نه د شفا نصیب کوي. او بل خاصیت دی د لفظ الله دا ذکر کړی دی کوم یو انسان هغه د هر مانځه نه وروستو 100 پیرې دا لفظ الله چې دی هغه وظیفه خپله وګرځوي الله تبارک وتعالى د انسان چې دی صاحب باطن او صاحب کشف ګرځوي. او دغه رنګې بل خاصیت د دې لفظ الله دا ذکر کړی چې څوک کوم یو انسان چې یا 60 پیرې دا لفظ الله ولیکي او د هغې نه پسې بیا وینځي او مریض ته ورکړي الله تبارک وتعالى دې مریض ته شفا ورکړي. او بل دا ذکر کړی یو انسان دی هغه باندې پیریان ناغلي او د هغې نه پس هغه ترې نه ځي نه، نو داسې کار د انسان دپاره دا لفظ الله دا انسان ولیکي او د هغې نفس دا لوښي کې ورواچي او دغه لوښي کې دا بالکل دا صحیح ترې نه بوځي او د هغې نفس دغه اوبه راوالي او په دغه مریض باندې ورواچي. الله تبارک وتعالى دغه شیطان چې په د باندې کوم یو مسلط شوی دا ترې نه لرې دا فیریان. او یو انسان دی هغه د لفظ الله وظیفه کوي په مینې سره محبت سره او شک په دې کې نه کوي نو الله تبارک وتعالى د انسان چې دی د صدیقینو سب کې هغې کې داخلي او د هغې فضایل الله تبارک وتعالى چې د تفصیلا سوره نساء کې ذکر کړي دي 59 نمبر آیات کې غالبا الله تبارک وتعالى د هغوی ډېر لوی فضیلت ذکر کړی. د هغې نه علاوه یو انسان دی
او هغه د هر مانځه نفس وپیرې هو الله الرحیم دا لفظ خپل وظیفه کې نو الله تبارک وتعالی د انسان د د ایمان چې دی دا سلب کوي نه لرې کوي نه او دا انسان به الله تبارک وتعالی د شیطان د شر نه محفوظ ساتي. او که نن سبا موږ او تاسو وګورو نو ډېر خلک داسې چې دنیا نه اکثر ځي نو هغه په کفر حالت کې لاړ شي. نو که موږ او تاسو د رب العالمین دا نوم چې دی هغه د مانځه نفس وپیرې وایي هو الله الرحیم نو د دې انسان الله تبارک وتعالی چې د ایمان دا نه ختموي او دغه رنګې شیطان د شر نه محفوظ ساتي. بل یو انسان دی هغه د الله تبارک وتعالی دا نوم یا الله او یا هو دا وایي نو الله تبارک وتعالی د انسان په زړه کې ایمان داخلي او دغه رنګې د ایمان الله تبارک وتعالی بالکل مضبوط کوي. بل انسان دی هغه کله د جمعې د مانځه نفس د جمعې منځو کې او د هغې د مازدیګر د مانځه نفس د قبلې په طرف باندې کښېني او دغه رنګې د ماښام پورې یا الله یا رحمان وایي. الله تعالی نه چې کوم یو څیز چې دی د انسان غواړي الله تبارک وتعالی ورته دا په هغه ځای باندې ورکړي. زما عزتمنو د الله تبارک وتعالی د نومونو ډېر لوی فضایل دي. موږ او تاسو یوازې حدیث د ابوهریره رضی الله تعالی عنه ته وګورو چې کوم انسان من احصاها دخل الجنه کوم انسان د آیات کې الله تبارک وتعالی جنت ته داخلي او د هغې نه علاوه دا نور هم دومره لوی لوی فضایل دي. نو موږ او تاسو له پکار دی چې د الله تبارک وتعالی د نوم وظیفه چې د خپل ځان دپاره وګرځو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.